صحیح. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وګورئ دلته تیر کلاس کې ما تاسو ته د تجوید مختصر تعریف او د هغې فایده او د حروف تهجې د الف نه واخله تر یا چې څومره حروف دي د هغې متعلق ما تاسو وضاحت کړی انشاءالله زه امید ساتم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي وه او تاسو به هغه اورېدلې وه او انشاءالله زه امید ساتم چې تاسو به هم ترې بیده شوي او ما ته به هم دعا کړي. نن چې موږ د سیکنډ کلاس په باره کې کوم شروع کړو د دې شروع به زه د الله تعالی د رسول د حدیث نه وکړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة. د قرآن ماهر د قرآن استاذ په قرآن کې فن او مهارت حاصلونکی سړی به د قیامت پر ورځ باندې د عزتمندو فرشتو په صف کې ولاړي. لهذا موږ تاسو له پکار درو چې د قرآن پر فن کې مو ته مهارت حاصل کړو، په قرآن کې مهارت حاصل کړو. که مو ته د عزتمندو فرشتو صف غواړو په قیامت کې د الله تعالی په دربار کې مو ته عزت غواړو، نو پکار دی چې موږ په قرآن کې مهارت حاصل کړو. قرآن کې الله تعالی فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې بهترین خلک سړی انسان په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې کوم زمانه زیات تېرېږي. د دې وجې نه دا ځای نه ماته ګورې دا ځای دا سینه چې ورته ویل کېږي دا ځای په دې ځای کې د الله تعالی یاره پیدا کول پکار دي چې په دې ځای کې بیا موږ د الله تعالی یاره کلم پیدا کړه نو هېڅ یو عبادت به چې کوم دی موږ ته مشکل نه وي، هېڅ یو کار به موږ ته مشکل نه وي. که هغه قرآن زده کړه ده، که هغه لمونځ کول دي، که هغه حج کول دي، که هغه روژه نیول دي، هر کار چې دی هغه بیا موږ ته اسانه وي. نو موږ د خپل کار آغاز کوو. انشاءالله امید ساتم چې تاسو به حوصلې نه بیلئ. دا بالکل په اسانه طریقه باندې موږ تاسو سره وینا کوشش کوو. الله تعالی ما ته د وینا او تاسو ته یادولو توفیق را نصیب کړي، ځکه چې دا کار الله تعالی عبادت دی چې دا زموږ په صحیح طریقې سره وکړی شي چې زموږ نه پکې چېرته ریا دکاوه را نه شي او دا شانتې کې ستاسو نه په اورېدلو کې په عمل کولو کې چېرته کوتاهي را نه شي. الله تعالی دې زموږ حامي او ناصر شي. نو موږ د قرآن کې به مهارت موږ وایو چې موږ د عزتمندو فرشتو صف ته داخل شو. دا به موږ کله حاصلوو، څنګه به حاصلوو؟ نو یو څو سټپس چې کوم دی موږ په دې بورډ باندې تاسو لیکلي دي. انشاءالله زه امید ساتم چې دا به تاسو ته نن په نظر باندې راځي او دا به تاسو وینئ. زه به دې لږ مختصر وضاحت کوم او د هغې نه پس به بیا انشاءالله د لمونځ لږ پریکټس کوم چې موږ الفاظ به څنګه ادا کړو. نو نمبر 1 خبره زموږ سره تبدیل الحرف بالحرف. د یو حرف په ځای باندې بل حرف ویل، لکه د فا په ځای باندې فا ویل، یا د قاف په ځای باندې کاف ویل، یا د تا په ځای باندې سین ویل، د صاد په ځای باندې ثا ویل. دا چې کوم دی لهجې جدي ده او بیا دا سره دا قسم الفاظ چې څوک ادا کوي د الفاظو خیال نه ساتي، الفاظ غلط ادا کوي، دا د قرآن ماهر نه دی او دلته پوره صبر نشي حاصلېدی او کېدای شي دا حساب نه هم محروم پاتې شي. نو موږ وایو چې د حساب ته ځان داخلي کړو، د فرشتو حساب ته دا به هله داخلي وي چې موږ الفاظ صحیح ادا کړو. لکه مثال په بورډ باندې تاسو وینئ الحمد باندې کړی حال لیکي او ته د ح په ځای باندې ها وایي، الحمد وایي. نو الحمد معنا ټول د کمال صفتونه الله تعالی لره دي. نعوذ بالله د الحمد معنا وفات کېدل چې کوم دی الله تعالی لره دي، نعوذ بالله. نو دا څونه معنا غلطه جوړېږي په دې باندې معنا باندې موږ تاسو په خپله سوچ وکړئ داسې خوشې معنا چې سړی ویلی نه شي، داسې غلطه معنا ده. لهذا چې کوم دی د الفاظو تصحیح دا ډېره زیاته ضروري ده چې الفاظ موږ صحیح ادا کړو. دویم نمبر خبره زموږ سره ده زیادة الحرف ونقصانها. یو حرف چې کوم دی د خپل مقدار نه زیات راښکودل، یعنې غاړه پکې راښکودل، یا د خپل مقدار چې کوم دی کم راښکودل. که کم دې راښکودو بیا هم غلطي ده او که زیات دې راښکودو بیا هم چې کوم دی غلطي ده. د دې وجې نه چې کوم دی تاسو به د یو ماهر استاد سره کښېنئ چې هغې نه قرآن صحیح زده کوي چې حرکات الفاظ ته اوږده یا لنډ ډېر را نه کوي، نه ډېر اوږده راکوي نه ډېر لنډ راکوي، ځکه چې که لنډ دې راکړو بیا هم غلطي ده، که اوږده دې راکړو بیا هم غلطي ده. لکه مثال په ډول قال زموږ سره یو ټکی قال اکثر بعضې خلک یې څه وایي قال، نو د قال په ځای باندې دا لا دونه اوږد کړي چې د دې نه تسنیه جوړه شي. نه قال معنا هغه یو کس ویل او قال معنا دوه کسان ویل، څونه په معنا کې فرق راغی. دا شانتې لم یلد ولم یولد موږ اکثر په لمانځه کې وایو، دا په بورډ باندې به تاسو وینئ انشاءالله. نو دې معنا که لم یلد ولم یولد دی دا اصل کې، او بیا چې کوم دی خلک وایي لم یلد ولم یولد، ومدد کتاب بالکل ادا نه کړو، نام لهجې جدي ده، د دې نه ځان ساتل پکار دي. درېیم نمبر غلطي چې موږ په عام په تلاوت کې یا په منزل کې کوو نو هغه د یو حرکت په ځای باندې بل حرکت ویل، لکه د زبر زیر او د پیش خیال نه ساتل. لهذا ستاسو په خدمت کې دا عاجزانه درخواست دی تلاوت لږ کوئ خو صحیح یې کوئ، هسې نه چې ډېر وکئ خو چې خراب شي نو بیا موږ دا ثوابونه محروم پاتې کېږو. د دې وجې تاسو دې ته وګورئ، دې بورډ ته وګورئ تبدیل الحرکت بالحرکت، د یو حرکت په ځای باندې بل حرکت ویل، مثلا د زبر په ځای باندې زیر ویل، د زیر په ځای باندې پیش ویل،
دا لهنی جديده او چې دا څوک دا د قرآن ماهر نه رسېږي چې ما تاسو ته مخکې حدیث وایي نو بیا دغه د فرشتو سب ته نشي درتلی. مثال اهدنا دی موږ چې اهدنا انعمت دی او موږ وایي انعمت علیهم الله ما انعام کړی په دې خلکو باندې او چې ته انعام ته د تا په ځای باندې نعوذ بالله پېښ شوې ته ځان ته رب ته اشاره کوې چې ما انعام کړی انسان ته ځان ته اشاره کوي چې ما انعام کړی په دې خلکو ته خو ځان د خپلې خیر چې کوم دی ستا خپله خیر ستا په اختیار کې نه چې په هغې باندې درد راشي نو بیا ته هغه نشي کنټرولولی هغه علاج نشي کولی چې څو پورې الله تعالی امر یې کړی ستا خیر ته چې د انسان لپاره ټیک شو خدمت ورله کوه نو ته به چې کوم دی په نور انسانانو باندې بس انعام وکړي نو څونه معنی کفري جوړېږي په دې ځای کې علماو دا لیکلي چې کله انعمت اوس خلک وایي نو دې نه کفري معنی په دې باندې صحیح ده پته نه شوی کفر ته داخل شوي لهذا انتهایي محتاط اوسېدل پکار دی ځکه چې دا قرآن دا د الله تعالی کتاب دی او موږ ته په دې کې چې کوم دی خپل څه خبرې اضافه کول نه دي پکار بلکې په کومه طریقه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي الفاظ په هغه طریقه باندې موږ ته دا ویل پکار دي که فرض که په دغه طریقه باندې موږ دا ونه وایو نو بیا به زموږ قرآن غلط شي او هغه ثواب نه به موږ محروم پاتې شو چې کوم ثواب چې اعلان موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې کړی چې فرشتو سب ته به داخلېږي خپل سب ته دغه سب ته ځان داخلول غواړو نو پکار چې دې قسم غلطونه موږ ځان په قرآن کې وساتو په موږ کې وساتو ځکه دا موږ د ثواب لپاره او چې ثواب په ځای باندې موږ توبه جوړ شي بل زموږ سره چې کوم دی دغه تبديل السلوان مغلي تبديل الحركة بالسكون يا تبديل السكون بالحركة ده حركات په ځای باندې چې کوم دی یو ټکی ساکن وي مثال په توګه تبديل الحركة بالحركة ده حرکت په ځای باندې یو حرکت په ځای باندې بل حرکت دا موږ مخکې تذکره وکړه تبديل الحركة بالسكون یا تبديل السكون بالحركة د یو حرکت په ځای باندې د حرکت په ځای باندې ساکن ټکی دی دا په ټکی باندې وړاندې یو ټکی زبر یا زیر یا پیش ادا کوي یا په ټکی باندې زبر زیر پیش او هغه نه وي دا په ځای باندې وړاندې ادا کوي چې په ټکی وړاندې وایي عام خلک عربي کې ته جزم ویل کی ساکن مو ته ویل کی سکون مو ته ویل کی نو په دې باندې دا قسم باندې کوي چې د سکون په ځای باندې ته حرکت وي یا د حرکت په ځای باندې سکون وي دا نه جری دی لکه مثال په توګه خلقنا منګه پیدا کړ او خلقنا هغه من پیدا کړ من پیدا کړ خلقنا من پیدا کړ او خلقنا هغه من پیدا کړ څو په معنا کې کوم فرق راځي د دې وجنه د دې قسم غلطونه ځان ساتل دا پکار دي پنځم نمبر چې کوم نظام سره تبديل مشدد بالمخفف یا تبديل مخفف بالمشدد د شد یو ټکی په اړه باندې شد لیکل شوی موږ شد ادا نه کوو صرف حرکت ادا کوو یا یو ټکی په اړه باندې صرف حرکت لیکل شوی مثال په توګه امر دې ته ادا مخفف دې زموږ سره کې دا مخفف دې شد نشته او دا زموږ سره مشدد په دې باندې خاصه شد دی نو که پس دا شد موږ ادا نه کوو دې شد په دې باندې اطلع او اطلع په دې باندې اطلع او دا امر په دې باندې امر دا زموږ سره لهجه جری ده لهذا مسلمانانو ورونو د دې قسم غلطۍ نه ځان ساتل پکار دي او چې دا قسم غلطۍ د دې قسم غلطونه موږ بالکل پاک شو او په قرآن باندې کمان حاصل کړ نو ان شاء الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم اعلان کړی چې الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة د قرآن ماهر د قرآن په فن کې ماهر د قرآن په تلاوت کې په قرآن راغلی سره د خپل عمل خپل باطن هم ټیک کړي دا به د عزتمندو فرشتو په سب کې داخلي لهذا په دنیا کې موږ تاسو کوشش کوو چې وزیر اعظم سره ودرېږو هغه سره تصویر وباسو د MNA سره ودرېږو هغه سره تصویر وباسو دغه عزتمندو فرشتو سب ته هم په دې سم لږ احساس پکار دی کنه دوی ته هم ځان رسول پکار دی کنه اصل کمال دغه چې دغه عزتمندو فرشتو په سره جبرائیل سم صفات سره ودرېږي د میکائیل سم صفات سره ودرېږي اسرائیل سره صفات سره ودرېږي تاسو ته په خبر خبرې لهذا موږ تاسو پکار دي چې دې قسم غلطونه ځان وساتو ان شاء الله او قرآن بالکل صفا وایو د دې غلطونو بالکل صفا ان شاء الله زه امید ساتم چې رب مهربان ذات موږ د شلمي صدې مسلمانان یو عمل هم دونه نشته په کوم اساس الله تعالی په دا وایي الله تعالی په موږ کې تقوا نه او په قرآن تلاوت کې کوم اخلاص نه او تقوا نه خو رب یو کار کوي چې الفاظ صحیح ادا کړل سره حبیب په دې قوانین کې ذکر لي رب مهربان ذات کې لري موږ تاسو معاف کی او موږ تاسو استفاده الفاظ باندې جنت ته داخل کی لهدا موږ تاسو کوشش نه وکړو چې ما تاسو په اول درس کې هم دا ویلو چې دا الفاظ ذکر دا د قرآن حق دی نو قرآن دا حق موږ ادا کوو کې لري الله تعالی په دې باندې موږ وکړي اس پته لګي الله تعالی مهربان ذات دی مهربان ذات دی په تیر وخت موږ چې کوم دی د اعوذ بالله او د بسم الله پریکټس کړو موږ ان شاء الله د اعوذ بالله او د بسم الله نه بعد منځ لږ پریکټس کوو چې دا منځ موږ صحیح شي چې څنګه یې نو زما سره په شان دی کوی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما نيمة ويدا وزرتوا لهم نقشان دي سواي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اوس د بسم الله پریکټس کو بسم الله الرحمن ان هر رح ح بعد کو ها بنوي که ح دي ادا نکړه او ها دي ویل بیا تبديل الحرف بالحرف وشو یعنی تبديل الحرف بالحرف بیا کیږي د لهجه جری واقع کیږي دا حرام ده د یو حرف دیوانی بل حرف لیکي زمون بسم الله چې ټیک نه بیا ورته منځ او تلاوت د سټیکشن راځي یا بسم الله صحیح زده کو بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك اللهم یعنی خلقو سبحانك اللهم نو دا غلط دی سبحان الله ح بعد او ها بنوي او په با کې به خلق سب بوي سب بنوي سب غلط دی سبحان دا څه بوي كاللهم بوي كلهم کسو کوئی غلط دی سبحانك اللهم هم بنوي هم دا څه بوي سبحانك اللهم وبحمدك خلقوي وبحمدك مونږ چې کله واړو موږ په سکولونو کې داسې مونږ وایو دا غلط دی د ځان ساتل پکار دي مستق کول پکار دي که داسې پکار دي حرکت هم څه وبحمدك داسې ح باندې کو وبي به بنو بي وایو دک بنو دک وایو وبحمدك خلقوي وتبارك اسمك يا وي وتبارك اسمك دا غلط دی څنګه وتبارك اسمك خلق دا وی وړاندې وتعالى جدك وتعالى جدك غلط دی وتعالى جدك خلق دا الله چې کوم دی په دې باندې ولار زبر دا خلق نه ادا کوي دا ادا کول پکار دي کدا یاد نه کړم په باندې لیکلي چې زیاده الحرف ونقصانها بیا چې کوم دی یو حرف زیات کی یا کم کړي دا نه جری ده وتبارك اسمك وتعالى جدك إن وتعالى جدك بنوي وتعالى جدك ولا إله غيرك إن خلقوا غيرك غلط ده سنقول غيرك بوي ولا إله غيرك ولا إله غيرك الكلام بدعاء ده لكم سنويل فديبا المنتدى عمل قولوا أو ليس قولوا التوفيق نصيب وقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر